چې کلمه طیبه چې مونږ کوم وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا وای د دې یو ځای ویل سره دا شرک دی، ځکه تاسو د الله تعالی سره رسول صلی الله علیه وسلم شریک کړی دی. هغه وای په خپل ویډیو کې چې لا اله الا الله، نشته لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی، چې دغه یو الله محمد رسول الله. نعوذ بالله. د څه معنی کې مبدل او مبدل منه په نحوه کې راخلی. حال دا چې د ټولو نحویانو او صرفیانو د اهل اللغت د کتابونو په شمول کې په متن او محتوا کې دا دی چې لا اله الا الله دا ځان ته مکمله کلمه ده، مبتدا او خبر، او محمد رسول الله ځان ته جمله ده، مبتدا او خبر دواړه کامل جملې دي. نو بناء نو محمد رسول الله ځان ته کلمه د لا اله الا الله سره په نحوی لحاظ باندې چې دا د هغې تشریح شي یا دا د هغې لپاره بدل واقع شي، دا یا د هغې لپاره تمیز واقع شي، په دې باندې اوسه پورې په امت مسلمه کې یو نحوی یو صرفي د صدر د اسلام نه تر اوسه پورې قول نه دی کړی. اولینی سړی چې دینه انکار کړی دی وایي چې دلته معنا خرابېږي او معنا کې تغییر راځي، دا مفتي منیر شاکر دی. دا د دې تفرد دی چې تاسو ته ویل چې کلمه طیبه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به سره یو ځای نه وایي او دا به د یو بل نه سره بیل وایي. دا د اول ابتکار وکړ چې خلک د کلمې طیبې نه سره خلاص کړ. دویم دغه مفتی منیر شاکر راولګید او په صراحت سره دا خبره وکړه چې د صلات څخه په قران کریم کې المنز مراد نه دی او هیڅوک راته دا نشي ثابتولی چې صلات دغه المنز وي چې دغه کم مسلمانان 15 ټیمه کوي، د دې نه دا مراد نه دی، بلکې صلات چې دی دا د معاشرت د نظام دغه دی نوم دی. بنا المنز په قران کریم کې نشته او کوم المنز چې مونږ کوو دا پوخانه د پوخانیو انبیاو نه مونږ تر پاتې او د پوخانیو کتابونو نه مونږ تر پاتې او په همدې اساس باندې مونږ دغه کوو المنز کوو. ساجد صاحب محترم، تاسو خپل دغه لوی کې تاسو خپل سفر لوی کې، زه خو به دغه نه لرم، عکس نه لرم، تاسو خپل سفر لوی کې او دغه وکړو بس به ان شاء الله مخکې سره. دا دویمه خبره چې مفتی منیر شاکر راولګي د اسلام د دویمه بنا نه، د هغه بنا نه چې نبی علی السلام فرمایي چې الصلاة عماد الدين ومن اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. صلات چې د المنز دا د دین ستنه ده، کچال منز قائم کا هغه دین قائم کا او کچال منز قائم نه کا او رنګ کوي نه کنو په دې معنی باندې چې د خپل دین لنګ کا. په بل حدیث کې په صراحت سره راځي چې په مابین د کفر او د شرک او د مسلمان کې आवाज هم د المنز چې د مؤمن او مسلمان او د کافر فرق به باندې راځي. دریمه بنا مونږ او تاسو د زکات لرودل چې مونږ او تاسو مخکې ما مثال هم وړاندې کړ چې الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة واتوا الزکات، تاسو المنز قائم کړئ او زکات ورکړئ. دغه زکات پر رابطه باندې په صحیح احادیث کې د بخاری شریف او د مسلم دا خبره معلومه ده چې په روپیو کې، په نقودو کې، په ورقو کې، په ذهب او فضه او په پیسو کې 2.5% زکات دی، یعنی 40 روپۍ پکې زکات دی. او د دینه مفتی صاحب منیر شاکر انکار کوي او په صراحت سره وایي چې نعوذ بالله الله تعالی خو سوالګر نه دی چې تاسو سوال تناسي او تاسو دغه وکي، تاسو 2.5 روپۍ په سلو کې دغه ته ورکوي، الله تعالی ته ورکوي او متباقي تاسو ټولوي او جمع کوي. او د لپاره آیاتونه هم وایي چې په آیاتونو کې هم تحریف کوي او د آیاتونو نه هم په دې رابطه باندې دغه کوي، انکار کوي. د روزي پر رابطه باندې می دغه نه د کړه سرچ نه د کړه، دغه پر رابطه باندې هم کوشش کوم. راځم 15 بنا ته چې هغه حج ده، د حج پر رابطه باندې وایي چې د معاشرین چې کله روپۍ زیات شي بیا حج فرض کیږي. تاسو دې ته خو فکر وکړئ. الله تعالی څه وایي؟ ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. دا الله تعالی د پاره په خلکو باندې دا غي د کور حج چې دا لازم دی، من استطاع الیه سبیلا. من مفرد کلی دغه راځي ذکر کیږي، موصول ذکر کیږي. من هغه څوک استطاع چې توان ولري الیه سبیلا، دغه حج ته د تک چاغې تلاړ شي ولته دغه زاد او توخه ځان سره ویسي خپل حج په باندې وکي. مفتی منیر شاکر وایي چې نه دا کله چې د معاشرین روپی اضافه شي، یعنی دا معنا چې ترڅو پورې د پاکستان او معاشره ده چې پاکستان کې ترڅو پورې غریب وي په خلکو باندې حج نشته، یعنی دا معنا د حج حکم مرفوع او د حج د فرضیت نه په اشخاص باندې انکار وکړي. غوي چې دا په جامعه باندې حکم دی، په داسې حال کې چې الله تعالی د دغه حج د فرضیت حکم منسوب کړی د شخص ته، نه جامعه ته.
یعنی په جامعه کې به غریب می، فقیر به می، مسکین به می، نادار به پکې، غنی به پکې. چې کله سړی غنی شو توانا شو هغه سړی به حج ته ځینو. په غریبانو باندې حج دی دا فرض او واجب نه دی. د دې نه هم مفتی صاحب منیر شاکر شو که انکار وکړ. دا څلورم مورد دی چې د قران کریم تاسو فکر وکړئ دغه هر موضوع چې زه یادوم یعنی یوازې صلات په قران کریم کې غالبا د 200 ځلو نه زیات یاد شوی دی په 200 آیاتونو کې. د دې ټولو نه مفتی منیر شاکر انکار کوي. همدغه سره زکات څو ځل راغلی دی، همدا رقم د حج څومره احکام چې راغلي دي، د ټولو نه دا سړی دغه انکار کوي. پنځمه نقطه چې دا سړی د هغې نه منکر دی، په دې نقطه کې ډیر موارد دي. د پنځمې نقطې کې یو دا دی چې د آدم علیه السلام د سړیتوب نه دا منکر دی. دا وایي چې آدم علیه السلام دا دغه نه دی، سړی نه دی، دا د انسان نوم دی بنا د آدم علیه السلام د سړیتوب نه. دویم د آدم علیه السلام د خلقت نه چې الله تعالی په صراحت سره وایي چې خلقه من تراب، الله تعالی هغه د خاورې نه پیدا کړی دی. او بیا وایي چې انی خالق بشرا من طین، زه بشر د خټې نه پیدا کوم، من طین لازب نه پیدا کوم، من حمأ مسنون نه پیدا کوم، من صلصال کالفخار نه پیدا کوم. او الله تعالی و چې فسویته، ما چې هغه کله برابر کو، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. د دې ټولو نه دا سړی انکار کوي. او په دې کې چې د خلقت نه انکار کوي دا غي نو ورسته راځي وایي چې نبی خو خلکو ته لیږل کیږي. نو آدم علی السلام په هغه وخت کې خلک نه و، دا چاته لیږل شوی او د استفا کلمه خو الله تعالی بی مریم ته ذکر کړی دا، آدم علی السلام ته ذکر کړی دا. سره کوم چې بی مریم نبی نه ده، همدار کوم آدم علی السلام هم نبی نه ده او د نبوت نه د آدم علی السلام هم انکار کوي. په داسې حال کې چې ذوالکفل علیه السلام مونږ وایو چې هغه ته هم د رسول او د نبی کلمه نه ده کارول شوی، ولې هغه اتفاقا هغه دغه د نبی دی. ولې آدم علی السلام ته نور کلمې چې په قران کریم کې د وعلم آدم الاسماء کارول شوی دي، فتلقى آدم من ربه کارول شوی دي، د ټولو نه دا انکار کوي. نو تاسو فکر وکړئ د آدم علی السلام پر رابطه چې د آدم علی السلام نوم په کوم آیاتونو کې راغلی دی. د آدم علی السلام خلقت بیان کړي، نبوت بیان کړي، سړیتوب بیان کړي، د آدم علی السلام پلارتوب بیان کړي دی. د دې ټولو نه دا انکار کوي او د دې په سلا نور هم مخکې او د انسانانو د خلقت نه انکار کوي او وایي چې انسانانو ته وایي چې تاسو الله تعالی د چینجانو په شکل باندې پیدا کړی یاستئ او کروڑونه کلونه وروسته به تاسو په انسانانو په شکل باندې بدل شوي یاستئ. نو په دې رابطه باندې یوازې په همدې نقطه کې چې دا د آدم علی السلام د سړیتوب نه، خلقت نه، نبوت نه، پلارتوب نه او د انسانانو د خلقت نه انکار کوي. تقریبا د 300 نه زیات آیاتونه په قران کریم کې یا تر 300 پورې دا آیاتونه راغلي دي چې ټول نه دا سړی دغه کوي انکار کوي. شپږمه نقطه چې دا تینه انکار کوي د الله جل جلاله د توحید له بیانولو څخه انکار کوي. دا وایي چې ټول علما په دې کې بحث کوي چې بس دا توحید ربوبیت او دا توحید اولوهیت او دا توحید اسماء او صفات و دې ته څه ضرورت دی. وایي دغه هم وایي اندوانه وایي چې زمونږ یو خدای دی. نو بناء دا علما چې په دې کې خپل وخت صرفوي چې خلکو ته د الله تعالی وحدانیت ثابتوي او توحید بیانوي، دې ته ضرورت نشته. او دا د سورته اخلاص چې کوم الله تعالی موږ ته د توحید بیان کړي، نعوذ بالله د دین انکار دی مطلق چې الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام ته چې ورته وایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نو توحید نور څه ته وایي؟ او مفتی منیر شاکر وایي چې د دې ذکر کول او د دې بیانول علما په دې کې خپل وخت ضایع کوي او د توحید د بیانولو نه هم دغه کوي انکار کوي. ومه نقطه دا ده چې مفتی منیر شاکر له قضا او قدر څخه انکار کوي او لکه سره کوم چې قدریه حکم کوي چې انسان د خپل افعال خالق دی او د الله تعالی فیصله او قدر پکې هیڅ دخل نه لري او انسان ته نعوذ بالله من ذلک د الله تعالی سره مساوي اختیار ورکوي او د خالق هغه په دغه کې په تعدد کې دغه ورکوي، خلکو ته رول ورکوي. یعنی دا معنا د مفتی منیر شاکر د نظریه په اساس باندې هر کس په دې دنیا کې خالق دی، نعوذ بالله من ذلک. او هغه وایي چې قدر او قضا چې کوم شی موږ ته علماو بیان کړي دي دا ټول دروغ دي، دا منګړت شیان دي. او الله تعالی فرمایي چې وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هر شی موږ پیدا کړی دی هغه ته اندازه ټاکلې ده. او الله تعالی فرمایي په صراحت باندې چې 15 شیان دي چې دا علم دی چا سره نشته، چې یو انسان د مور پر رحم کې شي دی دا به په کوم ځای کې وفات کیږي، په کوم مخاور به وفات کیږي، څنګه به وفات کیږي. د دې ټولو نه مفتی منیر شاکر په صراحت سره ډیر په جرأت سره انکار کوي. دی باندې
او که دغه ضرورت په دې ټولو مواردو باندې چې بیانوم به په دې باندې هر یو موضوع کې کملګری دغه لرو د اعتراض لرو سوال لرو په دې ټولو کې موږ سره تیار دغه شته دي دلایل شته دي. د دې نه وروسته په اتمه نقطه کې د رسول صلی الله علیه وسلم لذات څخه د سړي انکار وک او ویل چې زه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ذات په ذاتی تور باندې نه پیژنم، نه د هغه کورنۍ پیژنم، نه عبدالمطلب پیژنم، نه ابو طالب پیژنم، نه حتی مور پورې ورسېده چې دا یو هم زه په ذاتی تور باندې نه پیژنم. په داسې حال کې چې کله به چې د مکی مشرکین ویل چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم، هغه به داسې دعا کوله دا دومره رزل او خبيث خلک چې الله تعالی ته داسې دعا کوله که چیرته دغه پیغمبر چې تار علی ګله او دغه دین چې تار علی ګله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا حق ایستاد خوانه ای فامطر علينا حجاره من السماء، په مونږ باندې د اسمان د تیګو باران وکړه او ائتنا بعذاب الیم، یا په مونږ باندې دردناک عذاب راوله. نو الله تعالی ورته په مقابل کې څه وایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، الله تعالی وایي الله تعالی دا څه نه دی چې دوی ته عذاب ورکړي تر دوی په منځ کې. نو الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم د ذات اطهار دومره مراعات کوي او دومره قدر او درناوی ورته ورکوي او ورته وایي کولو که دوی هر څومره دعاګانې مو کې هر څومره دوی چغې مو وهي چې مونږ باندې د اسمان نه د تیګو باران وکړه مونږ باندې دردناک عذاب را نازل کړه، خو نبی علیه السلام ته ته چې تر څو پورې د دوی په منځ کې نبی علیه السلام رحمت للعالمین دی، دوی خو خدای پاک شرمولی دی دغه نخلاص دی دین نخلاص دی. نبی الله تعالی ورته وایي چې تر څو پورې ته دوی په منځ کې دوی ته عذاب نه ورکوم. عبد الله ابن عباس وایي چې د مشرکانو ته الله تعالی دوه دغه ورکړي و چې دوه امن ورته ورکړي، یو د نبی علی السلام شتونو چې په دې خاطر باندې عذاب پینې راته، او بل الله تعالی فرمایي چې وما كان الله ليعذبهم وانت في وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، او بل چې کله دوی بخنه وغواړي چې کله دوی استغفار وایي دوی بخنه غواړي الله تعالی به په دوی باندې عذاب نه راولي. نو دوه امن ورکړي، یو د نبی علی السلام د ذات اطهار شتون دوی په منځ کې، او بل که دوی کله دغه وایي استغفار وایي نو په دوی باندې به دغه نه راځي عذاب په باندې نه راځي. او مفتی منیر شاکر وایي چې زه د نبی علی السلام د ذات نه انکار کوم او ذاتن زه هیڅ نه پیژنم. د دې نه وروسته راځي د رسول صلی الله علیه وسلم لټول سنت څخه مطلق انکار کوي او وایي چې کوم سنت چې راغلي دي او دا چې تاسو وایي چې د قران کریم تشریح او وضاحت ته دا دې ته هیڅ ضرورت نشته، ځکه الله تعالی ویلي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دی کتاب کې هیڅ شک نشته او همدا چې دی د هر څه لپاره دغه دی کافی او شافی دی. او اطیع الله او اطیع الرسول او د نور آیاتونه چې کوم راغلي دي د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت پر رابطه باندې د پیروي پر رابطه باندې دا یو هم دغه نه دي د مفتی منیر شاکر لخوانه قابل د قبول نه دي. نو تاسو سرچ وکړئ چې به څومره آیاتونه د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت لپاره راغلي دي، مفتی منیر شاکر د دې ټولو نه دغه کوي انکار نه کوي. لسمه نقطه کې ساجدي صاحب د موضوع ډیره درنه دغه نشي په دې ملګرو باندې سخت نشي که زه هم چې تاسو هم پکې دغه واخلې برخه واخلې. صحیح ده، بالکل صحیح، ډیر ښه موضوع شروع ده محترم. سمه ده. لسمه نقطه کې دغه راځي مفتی منیر شاکر را لګيږي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا شرک دی، او څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي او یا د مفتی منیر شاکر سره کوي دا ټول مشرکین دي. او په همدې کلیپ کې چې عین وخت کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت شرک غني، په داسې حال کې چې الله تعالی فرمایي چې احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله، په دې باندې ما ډېر مفصله خبرې مخکې کړې دي چې اصلي محبت هغه د الله تعالی سره دی، د الله تعالی د رسول سره دی او د الله تعالی په لار کې د جهاد سره دی. ولی مفتی منیر شاکر نه دا آیات ورکو او هغه ویل چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي دا مشرک دی. او په دې عین کلیپ کې په قران کریم باندې د الله تعالی په کتاب باندې دوه دروغ وایي. یو دروغ دا وایي چې يهود زکه تباشل چې دوی د عزیر علی السلام سره محبت کوو، نو دا غي سره مینه کوله محبت کوو، دوی کافر وګڼل شو. او د عیسویانو پر رابطه باندې وایي چې دوی زکه غرق شول نسوارا چې دوی د عیسی علی السلام سره محبت کوو، په داسې حال کې چې الله تعالی وایي چې وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله تعالی په صراحت سره فرمایي چې يهود عزير علی السلام ته د
د خدای د زوی لقب ورکړی او عیسویانو چې دی عیسی علی السلام ته د خدای د زوی دغه ورکړی لقب ورکړی چې دا د الله تعالی زمون دي. نو الله تعالی په صراحت سره وایي چې یهودو عزیر علی السلام زما زوی ګڼو او عیسویانو عیسی علی السلام. او په داسې حال کې مفتی منیر شاکر د خلکو په وړاندې ولاړ دی او ورته وایي چې تاسو خبر استئ چې یهود ولې دغه شوي دي کافران شوي. ویل چې نه و دوی خو عزیر علی السلام سره مینه کوله او عیسویانو کافر شو چې د عیسی علی السلام سره دغه کوله مینه کوله. د دې نه وروسته به راځي په 11مه نقطه کې 11م انکار دا ده چې د عیسی علی السلام د بیا راتګ څخه د بیا نزول څخه انکار کوي او خلکو ته وایي خپل کلیوالو سره په خپل مکتبه کې ناست او ورته وایي کچې ته دوی دی خلکو عیسی علی السلام ولید او یا شیعاګانو امام مهدی ولید دا ټول خو یادې خو به وایي کدا هر چا ولید زبر د سړی زوی نه یم. یعنی د عیسی علی السلام د نزول نظمونګه نقطه په دې کې واځي د عیسی علی السلام پر رابطه باندې چې دینه دا په صراحت سره دغه کوي انکار کوي. په داسې حال کې چې په سورته آل عمران کې په 48م آیات کې په 55م آیات کې او په سورته نساء کې په 59م آیات کې په 150م او 158م په سورته زخرف په 180م آیات کې د عیسی علی السلام پر رابطه باندې الله تعالی په صراحت سره وایي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې بر رفعه الله الی الله تعالی ځان ته پورته کړی دی. واغې نو وروسته الله تعالی به په صراحت سره وایي چې وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اهل کتاب مخکې د عیسی علی السلام د مرګ نه په هغې باندې ایمان راوړي او د امت مسلمه ترمنځ دا اتفاقی خبره ده چې کله عیسی علی السلام الله تعالی بره پورته کوونه اهل کتاب خو په ایمان نه راوړي خپل اهل کتاب او يهودو دعوا وکړه چې مونږ هغه وژل دي او الله تعالی وایي چې نه وای من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. او مفتی منیر شاکر د همدغه صراحت نه انکار کوي او وایي ک چا عیسی علی السلام ولید زبر د سړی زوی نه یم. دا 11م انکار. 12م انکار مفتی منیر شاکر د برزخی ژوند او د عذاب قبر څخه انکار کوي. په داسې حال کې په سورته مؤمنون په سلام آیات کې په سورته عبسه کې په 11م تر 20م آیات پورې په سورته آل عمران د 189م آیات او سورته غافر 40م آیات سورته انعام 93م آیات کې برزخی ژوند شهیدانو ته په برزخ کې رزق ورکول آل د فرعون سحر او ماخام عذاب ته وړاندې کول او د کفارو او ظالمانو په هغه ورځ چې د دوی روحونه اخیستل کیږي د ملائکو له خوانه ورته ویل کیږي چې الیوم تجزون عذاب الهون. د دې ټولو آیاتونو نه په دې برزخی ژوند کې په د برزخی مرحله کې د عذاب قبر څخه دا دغه کوي انکار کوي. 14مه نقطه 14م انکار دا ده چې مفتی منیر شاکر وایي چې څوک وایي چې موږ تزکیه د نفس کوو دا د نبوت داوا ګڼل دي او هغه وایي چې هر کلم په د زکا یوزک کې یعنی د پاکوالی دغه لغت په قران کریم کې استعمال شوی دی د دې نسبت به یا الله ته شوی یا به رسول ته شوی. هیڅ کله دا عام خلکو ته د دې نسبت نه دی شوی او که عام خلک دا خبره کوي چې مونږ د خلکو تزکیه کوو نو دا معنی چې دوی د نبوت څه کوي دعوا کوي. او په سورته شمس کې الله تعالی په ډیر صراحت سره فرمایي قد افلح من زکاها. په تحقیق سره هغه څوک کامیاب شو من زکاها چې چا د خپل نفس پاک وقد خاب من دساها هغه څوک ناکام شو چې هغه خپل نفس څه خیرانه ک. نو دغه د نفس پاکول د هر انسان او د نفس خیرانول د هر انسان د انسان خپل عمل ته منسوب شوی دی. یعنی همدا انسان په دې مکلف دی چې د خپل نفس پاکواله موکي او د خپل نفس خیرانوي دا هم الله تعالی دوی ته نسبت کړی دی. او مفتی منیر شاکر وایي کدا چې ته عام انسانانو ته د دې نسبت نشي نو په دې آیات کې چې قد افلح من زکاها دا من تلته څوک دی دا خو نعوذ بالله نه الله تعالی ته منسوب دی نه رسول صلی الله علیه وسلم ته منسوب دی. وقد خاب من دساها او ناکام شو هغه څوک چې هغه خپل نفس دغه خیرانه ک دا من نعوذ بالله دلته تاسو صلات نسبت ورکوي یا رسول الله ته ورکوي او کدلته عام خلکو ته ورکوي. دا هم دې صراحت نه په سورته شمس کې د 9 او 10 آیات نه یعنی د تزکیه پر رابطه باندې په قران کریم کې نور ډیر آیاتونه دي. فقط زه یو دغه په شکل باندې تاسو ته د مثال په شکل باندې وړاندې کوم چې تاسو په باندې سر خلاص شي چې دلته دا سړی د تزکیه پر رابطه باندې د نفس د پاکوالي پر رابطه په نفس باندې د کار کولو پر رابطه چې انسان په دې مکلف دی چې خپل نفس تزکیه دی وکي او د نسو شانو نه خیرنیدونکو شانو نه ځان وساتي.
او مفتی منیر شاکر وایي که څوک دا کار کوي نو دا د نبوت دعوا کوي او د نبوت دعوا خو تاسو پوهیږئ چې هغه کفر ګڼل کیږي. 14مه نقطه دا ده چې مفتی منیر شاکر د الله جل جلاله د آیاتونو پورې د تلاوت پورې د اذان پورې د اقامت پورې تمسخر کوي په داسې حال کې چې په سورته مائده کې 50 آیات کې او په سورته توبه 15 او 16 آیات کې الله تعالی په ډیر سره صراحت سره فرمایي چې وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. تاسو چې کله اذان د مونږ لپاره اذان کوي نو دغه کفار او دا کم بيدینه خلک چې دا په تمسخر سره نیسي او مفتی منیر شاکر هم دا کار په صراحت سره کوي. اذان ته اونګلې وای او د قد قامت الصلاه کم الفاظ چې ادا کوي هغه زما په ژبه باندې ناراضي او تلاوت ته چې هغه کم تمسخر تلاوت پسې کوي او په دې کلیپ کې په اخر کې تلاوت کوي سره کمی کوي یعنی دا بالکل د یادولو وړ نه دي. او دا غینه وروسته الله تعالی فرمایي چې قل اب الله وآياته سورته توبه کې فرمایي چې قل دوی ته وایي اب الله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون. آیا تاسو د الله پورې د الله تر آیاتونو پورې او د رسول پورې تاسو تمسخر کوئ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. یعنی په ډیر صراحت سره الله تعالی وایي چې تاسو د ایمان نه خلاص استئ تاسو به خپل عذرونه مو وړاندې کوئ تاسو کله د الله تعالی پورې د الله تعالی آیاتونو پسې د الله تعالی د رسول پسې تمسخر کوئ نو به تاسو کې پاتې شئ د ایمان نه خلاص استئ. 15مه نقطه مفتی منیر شاکر فرمایي چې د مانزه په بدل کې جنت نشته او کوم ملا نری راته د قران کریم کې پیدا کی. تاسو سورته مؤمنون ته لاړ شئ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحمدلله تاسو وګورئ په سورته مؤمنون کې د مؤمنانو صفات چې دا شروع کیږي په المون سره شروع کیږي او دا صفاتونه ختميږي هم په المون سره. الله تعالی فرمایي د سورته مؤمنون اول آیاتونه دي چې قد افلح المؤمنون په تحقیق سره مؤمنان کامیاب شو. کوم مؤمنان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه چې خپل منځ کې چې کوي خشوع کوونکي دي. ابن عباس فرمایي چې خائفون او ساکتون ته مراد دي چې دوی خائفي د الله تعالی نه ویریدونکي او ساکتون ډیر آرام ولاړي الله تعالی ته. او د دې په اخر کې الله تعالی فرمایي چې والذین هم علی صلواتهم یحافظون نهم آیات کې غالبا چې هغه کسان دي مؤمنان چې دوی په خپل منځونو باندې چې کوي محافظت کوي اولئک هم الوارثون هم دوی چې دی وارثان دي چې شي وارثان دي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون چې الله تعالی په میراث کې ورته فردوس جنت ورکوي دوی به همیشه په هغه فردوس جنت کې. نو وګوره د مؤمنانو صفاتونه شروع کیږي شروع په المن سره دا او ختمېدل په المن سره دی او د الله تعالی د خوانه چې ورسره کوم وعده کیږي هغه ورسره د جنت الفردوس وعده کیږي. او مفتی صاحب منیر شاکر وایي چې څوک د نرشي ماته د قران کریم کې داسې آیات وخی چې په هغه باندې په جنت په د المنز په مقابل کې الله تعالی چاته چې ورکوي جنت ورسره ورکوي. راځو 14مه نقطه ته. 14مه نقطه مفتی صاحب منیر شاکر د نمل څخه انکار کوي چې نمل په قران کریم کې سورته نمل راغلي په 19مه سپاره کې مکمل یو سورت د میګي په نوم باندې راغله ده او مفتی منیر شاکر وایي چې دا میګي چې دا میګي نه ده دا د یوې خزي نوم و. او الله تعالی چې کله فرمایي چې وقالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سليمان چې سليمان دا هغه لخر تاسو د خپلند چې خپیت نکینو انسانان د خپلند کیږي انسانان د خپلند خلق چې خپیتي لا يحطمنکم دا د حتم کلمه چې کارول شوې ده تاسو لاړ شو لغت ته وایي چې دا حتم اصلا د شیشې مې د کول ته ویل کیږي او د دغه په سر باندې د دې میګي په سر باندې یو کاسه ده چې دا انسانانو ته نخ کاری ولې که تاسو په دغه باندې په سټاتسکوپ په نشانو باندې وګورئ میکروسکوپ باندې دا تاسو تخکاری ساينس په دې باندې دغه کړی دي تجربه کړی دي او ساينس دې تر رسیدل دی چې دا د حاتم کلمه چې په سورته نمل کې کارول شوی ده د میګي لپاره کارول شوی ده او د حاتم کلمه ورته ځکه کارول شوی او سپوري په دې باندې څوک نه پوهیدل اوس په دې باندې خلک پوهیږي چې کله د میګي باندې فشار راشي زور پیره شي دغه د سر شیشه چې دا ماتيږي ځکه ورته تعالی ته وایي چې الله تعالی دلته وایي په سورته نمل کې لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. دلته سليمان عليه السلام د دې میګي د قول نه تبسم کوي خاندي او مفتی منیر شاکر برعکس په قران کریم باندې الزام لګي او وایي چې میګي چې و د سليمان عليه السلام په خبرو باندې پویدا دا خو د میګي دغه شو د میګي کرامت شو د میګي معجزه شو نو د سليمان عليه السلام معجزه شي شو نو د سليمان عليه السلام معجزه دا و چې
میګه خپل لښکر ته کوم خبرې کولې سليمان عليه السلام په ټولو پویده او دوی چې سليمان عليه السلام ته دا کلمه کله میګه استعمال کړ چې لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون او دوی په دې داسې حال کې تاسو رخپولاندې کې چې هغه به نه پويږي چې تاسو رخپولاندې استئ نو ګوره دغه خپل د لا يشعرون کلمه په دې آیات کې سبحان الله خپل په دې باندې دلالت کوي چې هغه به هیڅ خبرم نشي چې تاسو د خپولاندې کړی استئ او دا کار خور وخت کې د میګانو سره کېږي د انسانانو سره د حیواناتو سره خو نه کېږي همدا میګان دي چې واړه حشرات سره په لار رواني پويږي نو چې دا میګان دغه کړي د خپولاندې کړي او د دینه دغه انکار کوي مفتی منیر شاکر انکار کوي او وایي چې نمل نلته میګان نه دی مراد او د دینه نمل چې د دینه خزه مراد ده او محققین علما دا خبره کړې ده او د دینه نه معلومیږي چې محققین علما څوک دي ولسمه نقطه یوش نقطې دی ولسمه ته وسره ورسېدم دا مختصر خلاصوم به ملګرو ته وخت ورکو چې د دوی دغه مورو د دوی خبره هم وورو ولسمه نقطه دا چې د اسراء او د معراج د موضوع څخه دا سړی انکار کوي او وایي چې د اسراء په قران کریم کې ثابت ده او معراج په قران کریم کې ثابت ده د دینه د مدینه منورې هجرت مراد ده په داسې حال کې چې هغه وخت په مدینه منوره کې هیڅ جمعات نه و او همدا رقم د معراج په موضوع کې په سورته اسراء اولینه آیات چې الله تعالی فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د دینم د اسراء سفر ثابت دی او د دې آیاتونو چې ولقد رآه نزله اخرى د سورته نجم د 14 تر 13 آیات پورې د معراج سفر دغه ثابت 13 نقطه چې داتنه انکار کوي د شفاعت څخه انکار کوي او په سورته بقره کې په 255 آیات په نجم 28 آیات انبیاء 28 آیات د سورته مدثر په 43 آیات کې شفاعت د الله تعالی په اذن باندې ثابت چې کله د الله تعالی اذن وشي او چاته شفاعت اجازه وکړي په دې کې هیڅ ممانعت نشته او مفتی منیر شاکر د دینه انکار کوي نو نسمه نقطه دا چې مفتی منیر شاکر وایي چې فقط قران حجت دی د سنت او اجماع او د قیاس حجت ګڼل دا مطلق شرک دی او چې څوک دا کار کوي دا مسلمان نه دی او په دې رابطه باندې د سورته نساء 115 آیات د اجماع د ثبوتیت پر رابطه او 950 آیات د سنت پر رابطه باندې او د حشر 20 آیات او د نحل 30 آیات د قیاس په ثبوت باندې دغه کوي دلالت کوي شلمه نقطه چې داتنه انکار کوي دا وایي چې د قران کریم په تلاوت باندې هیڅ ثواب نشته په داسې حال کې چې په سورته فاتر 29 او 10 آیات کې الله تعالی فرمایي څوک چې د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي او د الله تعالی په لار کې نفقه کوي يرجون تجارت لن تبور دوی د الله تعالی سره داسې تجارت کوي چې کله به تاوان ونه ګوري یا وشتمه نقطه دا چې مفتی منیر شاکر د ټولو عبادتو څخه انکار کوي په سورته زاریات کې چې الله تعالی په 55 آیات کې فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون همدا آیات راخلی او د دې آیات په لاندې تحریف کوي او وایي چې اصلي دغه چې عبادت چې هغه د الله تعالی نظام قائمول دي په کومه خاوره کې چې نظام نه یعنی په دې معنی کوم کسان چې اوس په خارج کې دي په اسلامي ممالکو کې نه دي الته اسلامي نظام حاکم نه دی په هغه باندې هیڅ قسم دغه نشته دی عبادت په نشته دی نه په لمونځ نه په روزه شته نه په زکات شته نه په حج شته ټول ته برات ور کړی دی څوک چې په خارج کې وسیږي د ټولو عبادتونو خلاص دي او په کومه خاوره کې چالت نظام اسلامي نظام حاکمي الته به خلک کوشش کوي کدا عبادتونه وکړي کوم حرج پکې نشته او کوي نه کړی هیڅ کوم ستونزه پکې نشته بنان ساجدي صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه د ټولو ملګرو نه چې